बेगा में सोच कोलो چې کتا سو خیالو کوي په دې اوړي کې د کټونو کې کټمل پیدا شي او په جمی کې دغه کټمل چې دی دا غیب کتا سو اوس د کټونو دا بون الټوي دې کې به د دنیا کټمل تاسو وګورئ سوچدار راغی چې اوړي کې دا کټمل روزي خو ځه پچا چا کو لګي وینه مینه ته اوس کینو خوراک برابر په دې جمی کې د کټ دی بون کې دا کټمل چې دی ټول جمع دوی خریس او بیا دوی او بچر تسکی نو بس یو شعر آیات لکه خیال راغی چې سوچ مګوا دا الله هر کار حیران کن دے وما من دابة في الارض الا على الله رزق ہر ذی روح تا دابوی اللہ فرمائی کہ ہے ذی روح پس مکہ کی نشتا مگر علی اللہ رزق علی کلمہ دلتا دا پارا دل لزوم دا اللہ تفضلن دا ہر یو دابت الارض رزق چه دے اغا پزان باندے لازم کرے ورکی بے بنی آدم تو گورا چه سار را پاسی دا رزق پا تالاش حیوانات اگورا چه پونو کے مارغان شپے تیری کی یا پسورو کے سپیو دانو وغیرہ وغیرہ سشپے تیری کی اغید شپې دا تصورم نه چې سبا له مونږ ته چای کم ځای ملاویږي روټای به کم ځای ملاویږي او به کم ځای او په ونه کې شپه تیر کی او سهار کې ورانه شي او راوالو زی په چایوم پیښ شي او په روټایم پیښ شي او په بوم پیښ نو عزیزانو عرض می داو چې انسان بیا په تمام مخلوقات کې الله اشرف المخلوقات پیدا کړی ځکه چې الله پاک خپل فرمایي چې ما انسان احسن التقویم پیدا کړی په تمام مخلوقات کې په خسته خلقت باندې چې ده هغه د انسان پیدایش د بل چا بیا دغه انسان د پاره لغوندې تکلیف خدای ویلې چې ته 50 کاله یا 60 کاله یا 20 کاله یا 80 کاله لک تکلیف ما سره یارانه وکا او ما سره آشنایی وکا نو ما تا د پاره بیا هغه نعمتونه پیدا کړی دي چې کوم نعمتونه بیا په خپل خدای کې ما بل چاته نه دي کړی جنت الله صرف انسان د پاره پیدا کړی دې تبا نور حشرات جزمه کی چي دي هغه نه دي دا صرف انسان د پاره ایو بزرگ وہی چھے سارا جہاں تیرے لیے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ټول جہان تا د پاره پیدا او ته چاله پیدا چاله ته د الله د پاره پیدا بل چا سره باشنایی نه کې بل چا سره یارانه نه کې بل چا سره عشق نه کې ارشد د ما سره زما دي ځان قران کریم کې وګورئ تاسو چې څو وخت فیصله کیږي دا یو ورځ به د فیصله 50 سره کال الله دې امان فیصله کیږي نو د دې فیصله په ورځ به د ځمکې د پاسه دار څخه ختمي ډاګه میدان وي او د خدای عدالت به لګیدلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اعلی خواته ولاړی او اعلی وکالت وکړي نو د دې مخلوق به ډلې وي د هر یو ډلې مخه ته به بورډ لګیدلې چې دا ډله د زناکارو ده دا ډله د غلو ده دا ډله د آدم خورو ده
دا ډله د رشوت خورو ده. د هر ډلې په مخې ته به بورډ لګېدلی او په دې شکل به خدای ته پیش کیږي. اوس قرآن کریم فرمایي چې دا ډله خدای ته پیش شي او حکم پیوشي چې بوی دی جهنم ته. نو الله فرمایي چې وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. ساق یسوق روانولو ته ویل شي، روان بکړې شي کافران الی جهنم زمرا، جهنم ته زمرا څه ډلې ډلې عظیم عظیم جماعتونه به جهنم ته روان. الله دې امان. حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. دلته خیالو کوي وو نشته. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. د دې دا معنا ده چې د جهنم دروازې به تر هغه پورې بندې وي، تر هغه پورې چې تر څو پورې دا جهنميان ور رسیدلي دي. او چې ورولسي نو فتحت ابوابها، دروازې به ورته لري، دروازې به لري، تر هغه به دروازې بند. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. ملائک د جهنم به ورته وي چې ألم يأتكم نو راغلي تاسو ته رسل منكم پیغمبران ستاسو د جنس يتلون عليكم آيات ربكم چې لسته په تاسو باندې آیاتونه د پروردګار. تاسو ته نور چا درته ویلي نو په کوم چا نه وي. اوس که تاسو خیال وکړئ یو ټکی ته خیال وکړئ، یو سړی به دا ووایي چې یا الله زه جمعات ته نوم تللی، زه چېرته دیني مجلس ته نوم تللی، ما ته چا ویلي نو. اوس دا تبلیغي جماعت والا دي، دا هغه بانه ورکوي د قوم او د خلق بانه کته دا وې چې علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم. تا ته د رسول نائبین یا رسولان نور غلی چې تاسو ته ویل ته به نور غلی، بس تا دروازې ته نو درغلی چې دروازه درته ټکول او راوته او ورته درته ویل چې جمعه تراشه د خدای دین به بیان تا ته نو هغه بانا. دا خلق ورکای لګیاله چې سبا دا نه وي چې زما دروازې ته دین نه راغلی. نن دین او اسلام هغه د ارچا دروازو ته ورغی، کورونو ته ورغی، خزو ته ورغی. سبا دا دو منی دي توړیم چرتا انکارونه کی چې زنو ما خبر کوئی بتا کر خزه نه راغلی. تا ته د خدای دین نو پیش کړي سبانه بکې سبوي. زما عزیزانو تمام اتمام حجت کیږي لګیا. اول د 1,24,000 پیغمبرانو په شکل کې شوی، پیغمبري چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شو، اوس د پیغمبر د نائبینو په شکل کې نن اتمام حجت کیږي لګیا. دا لاسکه قسم په خدای دې چې دا ستاسو په کورونو کې ټینګ نه ده. دا بم پتا گوايو کی چې ولې درس قرآن با ما تا ته نه بیان، دا لرګي با او دا اوس پنه بدر باندې گواہی، دا ډوګان چې ولې تا په ما کې دا الله اکبر نو نو اورېدلې دومره پختنه هو به کړې چې دا الله ستو دا بم در باندې گواہی. لکه بدن په سړی گواہی یوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. فخلبه د مور و ما او زړه لاسونو ته بدویم جوای په تاسو څه کول وتشهد ورجل په ته وای وای کم ځای ته بدر باندې دی ګرځیدو
کم خوابتلی ستا د خپې په پتا گواهی جهنم ته چې څو وخت کې نه وځي الله دې امان راکړي خپل حبيب په خاطر دلته یو دراز خبره ده چې حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها چې جهنميان جهنم دروازې ته راشي نو دروازه به کولوش د دې دا معنی چې دروازه لا بنده که سوجه دې پیش کړې شو نو واپس بشي لا خلاص نه ده بنده دروازه او چې د جهنم ته دروازې پوری تا ایس حجت پیدا نکړې شو نو فتحت ابواب دروازې به ورته لري عزیزان هغه اور بداسي وي هغه اور کداغه یو سپړ کې دی دنیا تراغه نو په دې ځمکه بشین بوټه زرغون نشي اوس ته دا خیال کې چې زم دومره غوندي په دوزخ کې پروت یم دا چې څومره یم نه دا بدن بدی دی اور له دومره غټ شي چې د دې وګینه به تر دې وګي پوری 1500 کاله مزل 1500 کاله دومره بدی دا بدن ورته غټ شي کتا سو خیالو کوي غټ سړی چې گزار ورکې نو داغه دردم زیاتی په نسبت د مانده سړی دا دومره لوی بدن بدی دی د پاره چې خپ کې ورید شي بیا با طبقات وی په دې جهنم طبقات کستا په حساب کې د 1 روپۍ فرق وو 1 روپۍ 1 روپۍ تا چانه په ظلم او زیاتی باندې خړلې و نو تا ته ویلې شي ستا په حساب کې د 1 روپۍ کمې ده تا پلاني سړی نه 1 روپۍ غستې ورشه روپۍ راوړه د تا ورکا نو بیا جنت ته ځه دی به منډه چې کور کې خو الله وی چې منډه کې هغه روپۍ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکارش دی به ورپسې ورټوب کی او یا زره کالو په مزل بده په روپۍ پسې لاندې لاړ شي ا روپۍ چې روچته کی او پاسه راوړي د لاس نه بیا خطا شي بیا بپری بیا به ورپسې ورټوب عزیزانو په دې 1 روپۍ پردای په ناحقه خوراک پورې به او یا زره کاله د پاویا زره کاله فاصله باندې په جهنم کې دی نن د ملک او د وطن حال وګورئ د قوم حال وګورئ ار سړی حرام خور بے ایمان دی زیاتی خور د غلو بسالی او د پلانی بسالی هغه پرېدا مونږ ته وایا قران چې کوم حصے په خپل کور کې چاله ور کړی دي نن پښتون دنیا هغه حصے نور قران لور له چې کوم حصہ ور کړی د پښتانه ور کړی خور له چې کوم حصہ ور کړی د پښتانه ور کړی رور له چې کوم حصہ یار زاریان شم چې د ورځې مان یا 200 کسان برازي او دا تاسو نه هغه ورځې وډل را ګریم پری یو خدا ګری لري کوي اړه مې په ایمان چې تور کله مې د خپل تم غسر شیم چې پاکي ورته روانه ما بس لري یو ډل را اوس ګریم پری پلار او زامن زوی لګیا دې پلار ته وای چې دا ګیره بدن او باسم او پټوپونو بدر باندې وګرځم څومره مال چې تا سره ده ما مزدوري کړې ده ما پیدا کړې ده مارونو له به څنګه ورته پلار نام چې وره ده پلار وی چې زما دکان ده ز پکې ناستم واړه مې لوی کړ خزه مې ورته وکړې بچی دي اوس راته وای چې دا مونږ دکانداري کړې دي دی وړورونو نه مور کوا او ټولې زمونږ د دې لویو دغه سره څه چل هغه پښتني مان کیږي چې زما ټول ورځ په دماغ باندې بوج هغه پښتني یوسیکم الله قران وګورئ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د لور دا حق ده ضرور دا حق ده د خور دا حق ده دا ټول تفصیل قران ویل نن به منځونم کوي بزرگ جمیل بمی او چې د پیسو خبر راشي او د لالچ خبر راشي بیا نمونستا او دشتا او بزرګشتا او تشتا
زمونږ استاد بوي چې نمازاں تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نور ہوئے نمازاں تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے دغه منځونه د ستایلو کی او دا روزه د ډیره ډیره پتا باندې جاړي د حلال او د حرام تمیز در کې نشته نو روزه به څنګه وشي چې تر روزه ماتم په حرامو کې او پېشبنه دین په حرامو کړی خو یو خروي کورې چا دروا چور خپل درته تړل ټول ورځ دې روټه خوړه د خر خروجه نه کی کی دا واو چې نمازاں تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے الپورا حافظ سے بوئی چې اجتناب د غیر چارو نه پجوندو نکړي چې اجتناب د غیر چارو نه پجوندو نکړي سفر به ګران دې د خطر پلارې بپندو نکړي تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې پاغه ورځ کې به پدې جب چلندو نکړي حلال حلال گنا حرام نہ پرہیز کا مدام حلال حلال گنا حرام نہ پرہیز کا مدام لقد اوخ پشان پدواڑو جان نشخوند نکڑے حافظ نور پوسنو یارانو منازے گا حافظ نور پوسنو یارانو منازے گا پخلا غلیم تا چې خوګه پیاله د قند نکړي د اوخ پشان په دواړو جان مشمند انجام به ډیر خراب انجام ډیر اوس دلته یو د کار ټکه ووري سوال دا پیدا کیږي چې ما ګناه کړی دا 10 کاله یا 10 کاله یا 10 کاله یا 30 کاله او جهنم کې به زپروتم ابد الاباد خالدین فیها ټول عمر دا زیاته نه ده او پکارداري چې تکلیف هم ما ته 10 کاله ملو شي یا 10 کاله ملو شي یا 10 کاله ملو نو ګناه مې 10 کاله کړی دا پروت به ټول عمر په جهنم کې نه دا زیاته نه ده اسې ده کنه ها